الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح لبني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. د دې ځایه د سورې مائده لسمه رکوع شروع کیږي. د دې رکوع د ما قبل رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې د دینه په مخکې رکوع کې د یهودو افعال شنیعه یعنی بد خصایل ذکر و او دلته کې هم د یهودو د هغې بد افعال او خصایلو ذکر دی. مثلا دا چې د الله تبارک وتعالی د انبیاء کرامو تکذیب کول، د الله تبارک وتعالی انبیاء کرام قتلول، په دې رکوع کې دا هم د یهودو افعال شنیعونه بعضې افعال دي، هغه په دې رکوع کې ذکر شو. دغه رنګې په تیر شوي رکوع کې دا ذکر و چې دا یهودیان حق پټوي، نو دلته کې مسلمانانو ته دا امر دی چې حق اظهار وکړي، پس سره د قرآن یا د دین په تبلیغ سره. پوهېږئ؟ دویمه خبره چې هغه د دې رکوع د خلاصې سره تعلق ساتي، نو په دې کې د امت مقتصده د میانه روي اختیارونکي امت یعنی امت محمدیه د تبلیغ بیان دی. او دا خبره ده چې په تبلیغ کې د افراط او د تفرید نه څه پکار دی؟ کناره کشي پکار ده، ډډه پکار ده. دغه رنګې د تبلیغ بعضې مسایل پکې ذکر دي، او دا ذکر دی چې د حضرت عیسی علیه نبی علیه السلام صحیح عقیده څه ده. دغه رنګې تذکیر به ما بعد الموت او د غلو فی الدین نه منع، اتباع د هرس او اتباع د هوا نه سره په دې رکوع کې منع کړی شوی ده. نو یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اول نزول د وحی وشو او د اعلان د نبوت حکم وشو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل قوم د حال احوال خبرو، نو په دې خبره باندې چې دا قوم خو به زما تکذیب کوي، نو الله جل شانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی دپاره دا آیات کریمه نازل کو چې یا ایها الرسول، چې ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلغ، تاسو ورسوئ سو ما انزل الیک من ربک، هر هغه څه چې ستا د رب د طرفه نازل شوي دي. ته په دې باب کې د چا رعایت مه کوه، ته په دې باب کې شرم او عار مه محسوسوه، او ته په دې کې د چا نه یېرېږه مه. وان لم تفعل، او که تا داسې ونه کړه، فما بلغت رسالته، نو تا رسالت چې دی نو هغه ونه رسو. یعنې که تا جمیع ما انزل الیک تبلیغ ونه کړه،